اصل کې عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء که نه. نو زه یم که یو سړی رالګي او بل سړي بېعزتۍ کوشش کوي چې یاره د سړی بېعزته شي، او ورسره د جمال حسین صاحب مېلمستیا هم زبردست ده. برباد شي مفتي صاحب مو ته ویلې ده ښایسته مزېداره ګرمه چای. السلام علیکم خوږو یارانو دوستانو، حضرت مفتي صاحب راغلی دی، سره تعارف محتاج نه دی، او هغه څه شی دی؟ الشیخ څه شی دی؟ الشیخ بغمامی دی نه بغدادي، شیخ البغدادي دی. راغلی یو چکر له مفتي صاحب راغلی دی دیر ته، او شیخ ډېر خفه نسته. شیخه ته څه وایې؟ زما غوږونه یخ شو. شیخ غوږونه یخ شو. دا وګوره د واورو ماحول دی، موسم دی. او وروره که څوک اسحاق صاحب زمونږ خوږ او ګران مشر هغه هم ناست دی، او نور ملګري هم دي. داسې به چکر مکر لګو، داسې به تاسو ته هم څه نظارې مزارې ښیو او وی به نه. نو بس مفتي صاحب ناست دی ماشاءالله، او یخ موسم دی، واورې ورېږي. ګرمه چای مو ته ویلې ده، ښایسته مزېداره ګرمه چای. مفتي صاحب ماحول باره کې تاسو څه وایئ؟ څنګه موسم څنګه دی؟ یاره جي دوه خبرې دي چې داسې د جنت حوالې سره راځي، چې یو به جنت ښکلی، یو به د رب مېلمستیا ښکلي. ماشاءالله. نو زه یم په دنیا باندې د دې ځګي دا ښکلا هم ډېره زبردسته ده، او ورسره د جمال حسین صاحب مېلمستیا هم زبردسته ده. برباد شي مفتي صاحب. نو هغه دواړه کنیکشن جي زه یم دې دومره خوند وکړو. نو دا رب جنت په څومره ښکلی ده، دنیا یې څومره ښکلې ده، څومره ښکلې ده جي، چې دې ټایم کې موږ داسې نه محسوسوو چې یاره موږ داسې په دنیا کې یو. ډېر. نو خالقه دا دنیا دې دومره ښکلې ده، جنت به دې څومره ښکلی، ته به څومره ښکلی، او ته به څومره ښکلی، او ستا مېلمستیا به څومره ښکلې وي. او بس الله دې رب زموږ نه راضي شي، امین کې امین، چې ستا دا دیدار وکړي. امین کې. نو ډېر ښکلی ځای دی جمال حسین صاحب، موږ ستا شکریا ادا کوو چې موږ ته دې دومره خپل وخت راکړو، او زما مېلمانه او زه هم دې مېلمه کړم، زما مېلمانه هم دې مېلمانه کړه، مننه مفتي صاحب، او زما مېلمانه دې مېلمانه کړه. او شیخ بغدادي صاحب الله دې هغه هم روغ جوړ لري، د مرۍ لږ انفیکشن شته ورته، الله دې هغه ته صحت ورکړي. او بس زمونږ پښتانه الحمدلله ایمانداره پښتانه دا په مېلمنو باندې مین وي. او یو خبره بله کوم، نور خو به جمال حسین صاحب لاین دی دا چې د کیمرې مخې ته خلک خبرې څنګه کوي، هغه خو د جمال حسین صاحب فن دی. خو زه به دومره ووایم چې کله نبي علیه السلام ته دا اولنۍ وحي راله، د قرآن زور او تکلیف وته، خدیجه به یې ورته یوه خبره کړې وه چې په تیرو کتابونو کې دا راغلي دي، قرآني کتابونو کې، چې څوک مېلمستیا کوي نو هغې ته الله نه قارېږي. زمونږ پښتنو ته الله نه قارېږي. بالکل جي، جزاکم الله. ماشاءالله ماشاءالله. بس مفتي صاحب ورته چا اوس کله مفتي صاحب زه وایم چې اصل کې عزت او ذلت خو د الله په لاس کې دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء که نه. نو زه یم که یو سړی رالګي او بل سړي بېعزتۍ کوشش کوي چې یاره د سړی بېعزته شي، د سړی مطلب ښکته شي که نه د معاشرې په نظر کې. زه یم چې د داسې سړي ژوند به لنډ تنګ. بهرحال جمال صاحب ځان خوري نو زه به څه تفصیلاتو ته ځم. دا د زړه تنګي، د زړه تنګي، او کله چې د زړه تنګي په هغې دنیا هم تنګوي. دا خبره صحیح ده. مونږ کتلي دي، بلکې مونږ یې ویلي دي، مونږ یې ویلي دي. خلک چې کوم دي نو هغه تنقید ته ډېر زیات فوکس ورکوي، په خپل کار فوکس نه ورکوي، په تنقید ډېر فوکس ورکوي. چېرې تنقید چا کې وګوري، چا کې یو کمی وګوري، په هغه نیوکه وکړي، او هغه راونیسي، په هغې تبصرې وکړي. نو زه یم دا داسې ښه کار نه دی. یاره چې زه خو داسې په طبیعتي موډ کې یم، او ته سنجیده ټاپکونه چېړې، خو زه به ته دومره ووایم چې مصروف او سنجیده سړی به تنقید نه کوي، دا بېکاره او بېروزګاره سړی کوي. دا خبره صحیح ده. که مصروفه سړی تنقید وکړي او سنجیده، نو هغه به بیا ستا ته پرسنل کې کوي او ستا به اصلاح کوي. بالکل جي.
خو که په پاڼه باندې څوک تنقیدي کس راغی نو زه دته سنجیده نشم بالکل او دا زما یو خپل سوچ دی صحیح ده چې څوک تنقید برای اصلاح کوي جمال حسین صاحب نو هغه به تا ته فرض تنقید راځي فرض نه کې راځي جی بالکل او تنقید برای تنقید او د بېعزتۍ کوشش چې کوي نه به تا ته په پاڼه باندې پاڼه راځي زما خو دا صحیح ده بس ان شاء الله تاسو سره ملګرو وخت په وخت ویډیوګانې شریک کوم مفتي صاحب زموږ میلمه دی او راغلی دی ښکلي ښکلا ده ښایسته لوک دی نو